بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو د صفاتو با سیلندا روانو چې صفات دار الله تعالی عین دي کړه الله تعالی غیر دي. نو خبره خو ختم شوله او مصنف رحمت الله علیه فرمایل چې لکه صفات د الله تعالی نه د الله تعالی عین دي او نه د الله تعالی نه غیر دي. په دې باندې مختلف اعتراضات او جوابات چې چاوي چې اجتماع د نقض نه او چاوي چې ارتفاع د نقض نه ده او چا اغیدا په داسې طریقه باندې جوابونه ورکړو چې بای په درې سره د التقاء اجتماع د نقض نه ارتفاع د نقض نه ختميږي. وذ الله تعالی لپاره صفات ثابت دي. اشاعره او ماتوریدیه دود الله تعالی لپاره صفات ثابتوي. وز د الله تعالی لپاره چې کوم صفات ثابت دي هغه د ماتوریدیو په نسبت باندې اته دي او د اشاعره په نسبت باندې او صفات دي. د اشاعره په نسبت باندې او صفات د الله تعالی لپاره ثابت دي او د ماتوریدیو الله تعالی لپاره اته صفات ثابتوي. هغه کم دي علم قدرت حیات اسادتنه علم قدرت حیات سمع بصر اراده او مشیت. سمع بصر اراده او مشیت کلام او تکوین دا ماتوریه اته د دې لپاره ده. واښوي علم قدرت حیات سمع بصر اراده او مشیت. اراده او مشیت یو ده. علم قدرت حیات سمع بصر اراده او تکوین او کلام. تکوین او سو کلام. دا اشاعره د الله تعالی لپاره او صفات مني چاوي علم ده قدرت ده حیات ده سمع ده بصر ده اراده ده او کلام ده. تکوین اشاعره صفت تکوین دي کنه هغه د الله ادم د قدرت مرجع ګرځي چې تکوین دي نه د قدرت مرجع ده چې د قدرت تعلق دا کله د یوسیس د ایجاد سره راشي او د قدرت تعلق چې کله د یوسیس د ایجاد سره راشي نو دې ته تکوین وایي. نو دا تکوین پکې نه صفت نه ده بلکې دا د تکوین مرجع هغه قدرت ګرځي. او دا ماتوریدیو په نسبت باندې تکوین صفت مصححه ده. صفت مصححه ده یعنی ګوره کله چې الله تعالی د یو کار اراده وکي نو د قدرت د الله تعالی چې د دای په ذریعہ سره یو څه ممکن شي. د الله تعالی د قدرت په ذریعہ سره یو څه شي ممکن شي. اراده هغه صفت مرجحه ده. اراده صفت مرجحه یعنی وجود لره په عدم باندې ترجیح ورکی. وجود لره په عدم باندې ترجیح ورکی. او دا تکوین چې نه دا صفت مؤثره ده. مؤثره یا مصححه چې دا غي تعلق د سیس د وجود سره راشي. چې هغه تعلق د سیس د وجود سره راشي. الله تعالی یو د الله تعالی قدرت ده. کله چې الله تعالی د سیس اراده وکي نو د قدرت په ذریعہ سره هغه سیس ممکن شي. د قدرت په ذریعہ سره سیس شي ممکن شي. بیا د ارادي په ذریعہ سره اراده چې ګوره دوه کارونه دي چې هغه دا کار کوم دا نه کوم نو چې پدې کې د وجود لره په عدم باندې ترجیح ورکی نو دا اراده شو او دا اراده صفت مرجحه شو. څه شولا صفت مرجحه یې ترجیح ورکړی دا او عدم لې ترجیح ورکړی دا پس باندې په وجود باندې وجود لې ترجیح ورکړی دا په عدم باندې یعنی سې موجود کړل. او بیا چې کله دغه چې تکوین دا صفت مؤثره ده چې ردی تعلق د وسیس په وجود کې یعنی چې وسیس موجود شي ندی د تکوین ویل کېږي. نو اشاعره دا سو صفات ثابتوي د الله لپاره او ماتوریدیه سو صفات ثابتوي اتا. اشاعره په کم یو نه مني تکوین هغه چې دا تکوین نه صفت نه ده بلکې دا تکوین د قدرت مرجع ده. تکوین د قدرت په دې باندې پورا باس ان شاء الله راځي. نو دا الله تعالی لپاره اته صفات نه دا ثابت دي د ماتوریدیو په باندې. پای کې ټول نه ولله علم ده. ټول نه پکې ولله سره علم ده. صفت علم په نور باندې مقدم کو
د دې وجه دا چې دا صفت پر صفت د علم کې عموم موجود دی چې دا ممکنات او ممتنعات او واجبات ټول ته شامل دي او قدرت الله تعالی صرف په ممکنات باندې دی پوه شو بني باندې بیا د علم تعریف کوي چې علم هغه صفت ازلی دی هغه صفت ازلی دی چې ښکار کیږي معلومات چې کله سره تعلق د علم راشي چې دا غي په طریقې سره معلومات صادریږي معلومات ښکار کیږي کله چې سره تعلق د علم راشي لکه پوه شئ کم څه د شي کنه چې دا تعلق د علم سره د معلومات سره معلومات یعنی پای کې د معلوم جوړېدو صلاحیت وي نو چې کله صفت د علم داغي سره راشي نو هغه ښکار شي صفات سره قید د ازلی ولګو د دې وجه دا چې د بندګانو هغه علم ته اوزي ځکه د بندګانو علم چې دا حدوثي دی ازلی نه دی او د الله تعالی علم چې دا سره ازلی دی نو دا آیت وای وهي صفاته وهي او ای صفاته الازلیه چې الله تعالی لپاره ازلی صفات دا ثابت دي پای کې نمبر 1 څه دی علم دی علم څه ته وایي هي صفه ازلیه دا هغه ازلی صفت ته علم هغه ازلی صفت ته تنکشف المعلومات چکار کیږي معلومات یعنی هغه څه کم چې د معلوم جوړېدو صلاحیت وي عند تعلقها بها چې کله وسره تعلق د علم راشي کله وسره تعلق د علم راشي د معلومات سره نه معلوم شي پوه شئ ازلی قید لګولو کو فائدہ سره چې په دې سره اعتراض راغی د صفت د مخلوقاتونه ځکه مخلوق د علم صفت سره صفه حادثه تنكشف المعلومات عند تعلقها بها لکه پوه شئ به دې باندې وس دی باندې اعتراض دار چې ته چې د علم ازلی دی نو علم ازلی نو بریګو کو تعدد قدمه وراغه پوه شئ او یا ته چې علم دا خو لکه الله تعالی علم چې لکه زید لاول پکور کې دنه نه نو پکور د بدن نه کېدو باندې الله تعالی علم و ذکر نه بار ته نو په بهر باندې علم دی ته ازلی او په ازلی کو بدلواله نه راځي نه لګو په علم د الله تعالی کې بدلواله راغی نو په علم د الله تعالی کې بدلواله نه راغله بلکې په تعلق کې بدلواله راغی پس کې بدلواله راغی په تعلق کې والقدرت دیم صفات د الله تعالی قدرت ته قدرت څه ویل کېږي هي صفه ازلیه تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها قدرت دا هغه صفت ازلی ده یعنی هغه ازلی صفت ده چې تاثیر کوي په مقدوراتو کې چې تاثیر کوي په مقدوراتو کې چې کله تعلق د دې مقدوراتو د قدرت راشي د مقدوراتو پورې چې کله تعلق د دې قدرت راشي د مقدوراتو پورې تاثیر صفه ازلیه تؤثر في المقدورات تؤثر معنا تاثیر معنا دا چې یو څه د عدم نه وجود ته راوباسي پوه شئ چې د عدم نه څه ته راوباسي وجود ته هي صفه ازلیه دا صفت ازلی ده تؤثر في المقدورات چې هغه تاثیر کوي په مقدوراتو کې عند تعلقها بها کله چې د قدرت تعلق راشي د مقدوراتو سره لکه پوه شئ به معنی یعنی قدرت دا صفت ده لکه زه سوې چې زما د دې سیس په وهلو باندې قدرت ده نو مطلب ده چې دا ما د عدم نه لاول عدم نه نشته وهل او دا ما وو نو عدم نه وجود ته یا ټول کائنات د عدم نه وجود ته راوستل د الله تعالی قدرت ده دریم نمبر صفات د الله تعالی حیات هي صفه ازلیه توجب سعه العلم دا هغه صفت ازلی ده دا هغه صفت ازلی ده چې د دې سره د علم ادراک سيکيږي چې په دې سره د علم او ادراک سيکيږي لکه پوه شو به باندې په کوم ځای کې چې دا صفت وی کنه دا حیات په کوم ځای کې وی نو التکبا علم او قدرت ضروری دی التکه علم او قدرت ضروری دی التکه علم او قدرت ضروری دی ځکه مقوله مشهوره ولولا الحیات لما كان العلم که حیات نه نو علم بنو او لو لم يكن العلم وكعلم نه لما كانت القدرة قدرت بنوي او لو لم يكن القدرة لما كانت إرادة قدرت نه إرادة بنوي او که یو اراده نه نو ما كانت تکوین بنو دا ترتیب رتبی ده لکه پوه شو نو حیات هغه صفت ازلی ته ویل کېږي چې واجبوي صحت د علم او د ادراک یعنی د دې په طریقې سره علم او ادراک صحیح کېږي حیات ژوند لکه مطلب یو څه سره نه ته چې لکه دا په دې باندې پوه شو نو چې باغې ژوند نو ته په پوه شي چې نه څه پیدا شي خالي والقدره والقوه بمعنى القدره
او قوت چې دا په معنا د قدرت باندې یعنی قوت نه شي نه بلکې قوت په معنا قدرت ده. والسمع بسلورم صفت سمع هي صفه تتعلق بالمسموعات دا صفت چې تعلق لري په مسموعات پورې. والبصر هي صفه تتعلق بالمبصرات فتدرك بها ادراكا تاما پس ادراک ولګي په دې سره ادراک تام لا على سبيل التخيل والتوهم. اوس په دې باندې اعتراض دار چې دا سمع د الله تعالی سره خاص کړل او بصر د الله تعالی سره خاص کو نو دا سمع او بصر دا خو د مخلوقاتو د پاره هم دي نو دا لا على سبيل التخيل والتوهم دا تتمه چې رب دې سره دا د الله تعالی دا صفات د مخلوق نه جدا شوي دي. تخیل دې ته ویل کېږي چې په خزانه خیال کې چې کم جمع شوي صورتونه دا غي ادراک ته تخیل وایي. لکه تا زید تا ولیدو عمر دی ولو یا دا نثار تا ولیدو کنه نثار دی ولیدو او بیا ته زستا ته ما ورستو یو ورځ په بعد ته ما چیر دا نثار ګور ډېر خالق دی نو ستا په ذهن کې نثار چې نه دا راغی دغه ته تخیل وایي. دا خیال لکه داغه شکل داغه جسم د هر څه په ذهن کې رااله دې ته تخیل وایي. او توهم دې ته وایي کنه چې کوم غیر محسوس معنی کیفیت لکه زما دا دغه چې کنه نثار ډیر خسړی دی ډیر زیات سخی دی نو دغه سخاوت هغه معنی ست په ذهن کې رااله دا دغه شکل خو نشته سخاوت څه شکل چې تا دغه شکل وغوي خدا په وهم کې راتل نو د انسانانو په ذهن کې چې دا څومره صورتونه راځي یا د انسانانو په ذهن کې چې دا سمع او بصر راځي نو دا په طریقې د خیال او په وهم سره راځي او د الله تعالی هغه سمع سامع کېدل او د الله تعالی بصیر کېدل دا چې دا په طریقې د تخیل او په توهم سره نه دي. هغه پوه شئ ولا على طریق تاثر حاسه ووصول هواء او نه دا چې دا په طریقې د تاثر سره په طریقې د تاثر سره مطلب دا دی چې ګوره عام طور باندې انسانان چې دي کنه کله انسان یو خبره وکي نو د هوا په ذریعہ سره عام تکیف شي وخت ورننه وزي او د وخت لري پردې سره ولګي او بیا هغه आवाज وکي نو انسان ته پته لګي چې دا پلان کې आवाज دی دا پلان کې आवाज دی پوه شو باندې او دغه شان دي یو سیستم کې تراشي یو سیستم کې تراشي تی ویني نو ستاره دغه د دوانو سره ومنځ کې چې کوم دا یو بل سره میلاو شي او انسان ته پته ولګي چې دا پلان کې دا پلان کې پوهیږي په دې باندې خدا الله تعالی هغه اوریدل یا د الله تعالی غلیدل دا دغه حاسی هغه دغه ته پکې تاثر ته پکې ضرورت نشته یا وصول د هوا ته پکې ضرورت نشته نو دا الله تعالی او د مخلوق په اوریدو کې فرق دی چې مخلوق اوري خدا هوا په ذریعہ سره الله تعالی اسی اوري واجب نه معنی بل مخلوق دا په هغه ټیم کې سميع دی سامع دی چې کله سو خبرې کوي اوري بصیر دی په هغه ټیم کې چې کله انسان مخ دی الله تعالی که سو کوي او کنه اوري خو سميع دی اورېدونکی پوه شو مې معنی وګوره والبصر وهي صفه تتعلق بالمبصرات فتدرك بهما پس ادراک ولګيږي د سمع او بصر په ذریعہ سره ادراک تام څه مطلب دی یعنی لا على سبيل التخيل والتوهم چې نه په طریقې د خیال سره او نه په طریقې د وهم سره یلکه تخیل یو بجندو په خزانه خیال کې جمع شوی صورتونو د څه ویل کېږي تخیل لکه استا په ځین کې تاسو څومره خلک لیدل لري لکه زوس به مې اکبر علي مولوی سیم نو تعالی لیدل لري چې استا په ځین کې داغه شکل لاګي زم زو الله مولوی سیم ته مکه لیدل لري نو دغه د خیال وي خلک ورکه زما په خیال باندې دا خبره دي چې نو خیال کې دغه ته تخیل وي اتوهم چې غیر محسوس معنی او کیفیت پکې موجود وي هغه ادراک د توهم لګي لکه ته یا خواله ګرمواله یا نه نو دا الله تعالی اوریدل چې کنه دا په طریقې د تخیل او توهم سره نه دي بلکې هغه ادراک تام دي ولا على طريق او نه په طریقې د تاثر ولا على طريق تاثر حاسه او نه په طریقې د تاثر د حاسی چې دی حاسی به بګی تاثر کړي او وصول هوا او پر رسیدلو د هوا باندې یعنی دا به هم د سینې الکه پوه شو ان الله تعالی د مخلوق ته چې څنګه د आवाज رسي د هوا په ذریعہ سره یا د حاسی په ذریعہ سره د غوګونو په ذریعہ سره نو الله تعالی د سره دغه د سجونه د مخلوقات په صفاتو کې واجب تعالی په ایمان قیاس کول لا صحیح نه دي الکه پوه شو به معنی
ولا يلزم من قدمها قدم المسموعات. وس اعتراض دا کنه چې دا الله تعالی لپاره صفت د سمع ثابت کو، دا الله تعالی لپاره صفت د بصر ثابت کو، او دی ویل چې تعلق د سمع د مسموعات سره او تعلق د بصر د مبصرات سره، نو دا هو قدم د مسموعات راشي با او قدم د مبصرات براشي. او لکه څنګه چې سمع او قدیم چې دا سمع او بصر دي دا قدیمی، نو دا شندام هم قدیم شو، تعدد د قدمه براشي. لکه پوه شو به باندې صبر راشي تعدد د قدمه براشي. نو جواب دا چې ګوره یو مبتدا ایو تعلق ده، یو تعلق ده یو سره یو مبتدا. نو مبدا دا مبدا چې کنه نو دا پدې کې خدای راځي، پدې کې بدلواله نه راځي، پدې تعلق کې بدلواله راځي. پس کې بدلواله راځي، په تعلق کې بدلواله راځي. لکه څنګه چې په مقدرات او پدې کې په معلومات چې دا قدیم نه دي، څنګه چې مقدرات مقدورات دا قدیم نه دي، دا قشن مسموعات او مبصرات هم قدیم نه دي. ځکه د دې تعلق پدې کې په بدلواله چې راځي دا په تعلق کې راځي، بدلواله راځي نو پس کې راځي. لکه ته لکه سندري وې چې سندري اورما، کته قران وې چې قران اورما، اوریدل خو یو چا دی اوریدل دي کنه، او تعلق وسره بدليږي. ولا يلزم من قدمها قدمهما، او د لازميږي د رضوانو د قدیموالینا یعنی د سمع او د بصر، یعنی صفات الله تعالی قدیم دي کنه، چې صفات الله قدیم دي، سمع او بصر د قدیم ومنل، چې سمع او بصر د قدیم ول مسموعات او مبصرات هم قدیم مني، او هله چې دا قدیم دي دا بدليږي را بدليږي. ولا يلزم من قدمهما، او نه لازميږي د رضوانو د سمع او د بصر د قدیموالنا قدم المسموعات والمبصرات كما لا يلزم، لکه څنګه چې نه لازميږي من قدم العلم والقدرة د علم او د قدرت قدمنا قدم المعلومات والمقدورات، لانها صفات قديمه، ځکه دا صفات قدیمه دي، تحدث لها تعلقات، چې نوې کېږي د علم لپاره تعلقات په حوادث سره. لکه پوه شو به دی باندې پوره ده نه. او دا پنځه صفات الله پاک موږ اجمالا ویل، دا هر یو تفصیل لږی چې الله تعالی لپاره صفات ازلیه دا ثابت دي. هغه صفات سوري نه ماتوریدیو په دې باندې اتري، علم سمع بصر اراده مشیت او اراده مشیت او صفات او تکوین او کلام، او دا ماتوریدیو په دې باندې ودی. بیا علم د الله تعالی او دغه شان د قدرت حیات او د سمع او د بصر په اړه کې خبرو شو، به سمع بصر باندې دوه درې اعتراضات او جوابات شو. لکه پوه شئ.